بسم الله الرحمن الرحیم. د مشرف د مرګ आवाज او غږ تر د پاکستان را رسیدلو. ان لله و انا الیه راجعون. مشرف په حق باندې ورسیدلو. داغه د مرګ د اوازې د ډیر وخت نه شروع وي. دی په 2021 کې دغه شان یو आवाज راغلی و چې هغه وفات شو، خو په هغه وخت کې هغه ژوندی او بیا د هغې د فیملی طرف نه دا خبر راله چې هغه لا ژوندی دی. په دوبۍ کې دی اوس فلحال ایډمیټ او د پاکستان نه دی د نواز شریف په دور کې د چودھری نثار د وزیر داخله چې کله هغه و د هغه په سرکردګۍ کې دا هغې جاز الوتیو او دوبۍ ته رسولیو. په دې باندې د آئین شکن والا هغه دفعه ختلې وه او د اسلام آباد های کورټ په دې باندې دا ریمارکس ورکړي که دې مړم وي نو د ډي چوک کې د 3 ورځې به ځوړند وي. اوس چې نن وي د مسلم لیگ نون د طرف نه وي بعض ځینو کې کله نه کله دا خدشات وي راښکاره شو نو فوج والا وي د هغې په مخامخ باندې ودرېدل او هغوی وي چې دا زموږ سپه سالار دی او اومک شان ډیګنیټي سره او اومک شان عزت او شان سره او د ریسپیکټ سره به د هغه جنازه او د هغه تابوت او د هغه مړی راوړل کیږي. کراچۍ ته به سبا وروړي کیدای شي چې سبا بیا د جنازې اعلان وشي. د مشرف په یو څو اقداماتو باندې ستاسو په مخامخ باندې یو څو خبرې اقدم. مشرف یو ډیکټیټر د نواز شریف حکومت ختم کړو، آئین شکن مو، ایمرجنسی نافذ کړی وه، عالن مو، صدر مو، وزیر اعظم مو، گورنر مو، وزیر اعلی مو، چیف آف آرمی سټاف مو، هر څه مو، خو ملک ته پاره خو ملک چې کلم زمونږ الحمدلله سونه ترقي کړې ده دا د ډیکټیټرشپ په زمانه کې کړې ده. په جمهوري زمانه کې چرتم زمونږ ملک ترقي نه ده کړې. چې کلم د ترقۍ څه کارونه شوي دي هغه د ډیکټیټرشپ په وخت کې شوي دي. دا نن چې زمونږ په لاس کې دا انډرایډ موبایل دی دا د دې موبایل مالکان مونږ مشرف کړي یو. مشرف دا سونه چې د موبایل نیټورکس کمپنیانې دي دی ټولو سره دا خبرې کړې وي او دی پاکستان ته راوستل. د موبایل والا چې سونه کمپنیانې دي هغې دې ځای ته راوستل. موبایل یې زما او ستا لاس ته راورسولو او نن چې زما او ستا په لاس کې د انډرایډ موبایل دی او چې نن وایو چې سوشل میډیا یو پاور دی دا سوشل میډیا پاور مشرف ورکړی دی. میډیا له ازادي هغه ورکړې ده. په پاکستان کې تقریبا په دې وخت کې 57 لکه نیوز چینل دي او د دې نه علاوه تقریبا 23 24-25 پورې تقریبا دا انټرټینمنټ چینل دي. دا ټول چینل او د دې ټولو چینلو ته د لایسنس چې کوم دي دا مشرف ورکړی وي. دا نن چې موږ په بایک باندې ګرځو او دا هر کس سره تقریبا په پاکستان کې هر دویم کس سره په پاکستان کې بایک دی، یعنی د 22 کروڑ په آبادی کې هر دویم کس سره بایک دی، د هر فیملی سربراه سره بایک دی. د بایک باندې چې نن مونږ سواری ګرځو او د دې د سورلۍ نه خوند اخلو او مونږ په هر ځای ته اوس خپل اکسس کوو او هغه ځای ته پې رسایي کوو دا د مشرف ته وجې نه دی. د دې نه مخکې چا هم د دې په باره کې سوچ نه دی کړی. نواز شریف د دې نه مخکې وزیر اعظم پاتې شوی دی، بېنظیره د دې نه مخکې هغه وزیر اعظم پاتې شوی ده، بیا ورپسې هم د هغوی حکومتونه راغلي دي خو چا هم د دې خبرو دپاره څه اقدامات نه دي کړي. ولې خراب شو بیا مشرف سیاسي شو. چې کله سیاسي شو او میر ظفر الله جمالي، شوکت عزیز ټایپ، چودھری شجاعت ټایپ کسان او مسلم لیگ قاف په شان باندې یو کینګ پارټي جوړه کړله، په دقې باندې هغه ورسته ورځه بیا تنزلۍ طرف ته روانو. یو دویم لال مسجد خراب کو چې په لال مسجد باندې هغه او زه په خپل هم د دې خبرې تایید کوم چې یاره لال مسجد باندې هغه له داسې اټیک نه کول پکار. دا خبرې کیدای شي چې دا په مذاکراتو سره شوي وي لکه دا څنګه چې دی دا اټیک وکړلو او دا څنګه چې دا هغه ځای کې ماشومانو او د حافظ قرآن او د جومات او د مدرسې یو بې حرمتي وشوله دا نه وه پکار. لکه دا چې کیدای شوه په هغه وخت کې دی علما کرام دا ټول هر څه دا چینلز استعمالولی شو. او درېیمه غټه غلطي د هغه د چودھری افتخار سره هغه رالیله چې هغې د هغه وخت کې د سپریم کورټ جج و او هغې لرې کو. بس دقه 2-3 غلطیانې وي. د هغه 2-3 غلطیانو د وجې نه هغه ته دا سزا میلو شوله چې هغه بیا په انتها باندې کمزوري شو او بیا انارو م وکړله، بیا د نواز شریف سره م روغه وکړله، بیا د بېنظیري سره م روغه وکړله. هغه ټول کسان چې پیله به هغه ویلي چې دا ځان سره نه پرېږدمه هغې بیا ځان سره رایوځای کړل او د هغوی بیا په حکومت کې شامل کړل. نو مشرف خو نن زمونږ نه لاړو خو د هغه یو څو کارونه دا به همیشه ژوندي وي.
دا چې ما تاسو ته کم یاد کړل د دې سره سره په پراپرټي کې چې کم خلکو انویسټمنټ کړی دا پراپرټي چې نن پیک ته رسېدلې وه په کنسټرکشن کې چې کم انقلاب راغلی دا د مشرف د وجې نه په ګاډو کې چې کم انقلاب راغلی دا د مشرف د وجې راغلی کم سیزونه به شمارو خو دا څو سیزونه چې کم دي دا هر کور ته د هغې فایده رسېدلې ده نو الله دې وبخي او خدای پاک دې د هغې ته په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکي خو مونږ پې خفه یو هغې وجه هم دقه ده چې د ملک دپاره ښه او بهتر خوشحاله او بریالي اوسئ د لوی الله په امان